جی ګرانو کتونکو په لر او بر کې درته یو پیره بیا وایم هرکلې د پی ټی ایم په کوربتوب باندې چې کوم د پښتنو عدالت لګېدونکی دی په 11 د اکتوبر په ضلع خیبر کې دا چې کوم دی نو دا د ریګي ماډل ټاون فیز 2 دی په دغه مقام باندې په هغه ځای کې اوس پنډال چې کوم دی نو هغه په جوړېدو دی خو نن په هغې باندې دویم پیره چې کوم دی نو حمله وشوه یو په 13 شپه حمله شوې وه د هغې تفصیلات خو موږ تاسو له په خپل وړاندیني ویلاګ کې درکړي دي اوس په اوسني چې کوم تازه اپډیټس موږ تاسو سره شیر کوو نو هغه دا دی چې تقریبا د 1500 پورې اهلکار چې کوم دي نو هغه خو باقاعده ملیشې په وردی کې ول او د پولیسو په وردی کې ول دغه کسان چې کوم دي نو راغلل په ګاډو کې رالل او په مخې سره په دغه پنډال باندې ورغلل دغه پنډال اوس به زه تاسو ته وایم چې تقریبا 14 ټیکټري چې کوم دی نو هغه لګیا دی هغې دغه پنډال چې کوم دی نو دا جوړوي هوارې راولي په دغه کې خیمې لګولې شوې وې 13 شپه چې کوم پولیس راغلي ول نو هغې د ځان سره دغه خیمې ټولې وړي وې 15 خیمې لګېدلې وې 15 اڼه خیمې وړي وې او بیا چې په کنټینر کې کوم د خوراک سامان کې ښودی شو نو هغه هم د ځان سره وړی و خو اوس په موجوده ټیم کې چې کوم دغه پولیس اهلکار راغللو نو دوی اول آنسو ګیس فایر کو د هغې ځای نه هغه خلک لرې کړلو او د هغې نه بعد رالل دغه شپږ خیمې چې کوم نن د غرمې نه راته دې خوا لګولې شوې هغې ته ورونه ورته کړي شول هغه خیمې چې کوم دي نو هغه یې وسوځولې ټولې خیمې چې کوم دی په ځمکه پرتې دي لوګي ته خیږي بیا په کنټینر باندې چې کوم په کنټینر کې خوراک سامان پروت و د پی ټی ایم کسان وایي دغه منتظمین وایي چې په دې کې تقریبا د 15 لکو نه واله تر د 10 لکو روپو په منځ کې په دغه کې غوړي چینی وریجې دا څیزونه کېښودلی شوي ول کوم چې د راتلونکي میلمنو دپاره د خوراک څښاک انتظام و په دغه کې دغه کنټینر ته هم د اور د لګولو کوشش شوی دی د باقاعده ورته لاندې ورته کپړې کېښودي دي هغې ته یې اورونه ارتولي دي تر اوسه پورې دغه معلومات نه راځي چې کوم نقصان په دغه کې اوس څومره وشو د کنټینر دا کم خوراکي سامان چې دی البته دغه چې کوم مناظر مونږ کتل لایو مناظر ول نو هغه داسې ول چې فایر کېدو او داسې بلها توقې چې کوم دي د کالتوسو هغه خلکو را دغه کړي دي د انسوګیس توقې بیلې دي د سټریټ فایرنګ توقې چې کوم دي نو هغه بیلې دي اوس په دې ځای کې یو خبره دا مخې ته راځي چې د یو مشهور انکر پرسن د عمران ریاض هغه وایي چې زما کله د سی ایم خیبر پښتونخوا سره 13 شپه خبرې وشوې نو هغه وایي چې سی ایم پښتونخوا ماته ویلي وو علي امین ګنډاپور چې مونږ د پی ټی ایم د دغې عدالت چې کوم دی نو حمایت کوو 13 ورځ منظور احمد پښتین په خپله باندې د هغو د خولې نه دا خبرونه چلیدل چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سره چې زما په وزیر اعلی هاوس کې کوم میټینګ شوی په هغې کې هم هغوی زموږ د پښتنو د عدالت د حمایت باور راکړی و اوس خبره دا ده چې دغه حمایت په دومره غټه کچه ورکړی شو او تر د دې پورې چې وزیر اعلی په خپله دا ویلي دی چې زما نمایندګان چې کوم دي یا زما ایم پیز چې دي یا د پی ټی آی چې کوم د صوبایي اسمبلی ممبران دي یا د قومي اسمبلی ممبران دي نو هغوی به هم دغې عدالت ته ورځي او حاضري به کوي اوس خبره دا ده چې صوبایي حکومت بیا نور څوک شو وزیر اعلی سره ملاقات وشو د پی ټی آی منسټران او ایم پی ایګان او ایم ان ایګان دا به ځي وایي چې موږ به عدالت ته ځو دغې عدالت ته کوم چې په جمرود کې لګي بیا پولیس د چا تابع دی پولیس د چا نه اډر اخلي یا دغه ملیشه چې کومه ده د چا نه اډر اخلي چې هم په دغه صوبه کې په یو ډسټرکټ کې دا خو اوس د فاټا مرجر شوی دی یعنی انضمام شوی دی اوس خو خیبر ضلع چې کومه ده خو پراپر ډسټرکټ دی د خیبر پښتونخوا د حکومت لاندې کار کوي نو بیا دغه پولیس د چا په اډرز باندې دا دویم اټیک شو په 24 غنټو کې دننه دا دویم اټیک شو چې هغه راځي اوس که په دې کې د دې دا کم کسان چې کوم د پی ټی ایم ورکران دي که په دې کې څوک ورننوځي او په پولیسو باندې خدای مکه یو ډز وشي یا یو دغه وشي نو بیا خو به ډېر عجیبه سچویشن به جوړ شي بیا خو به په عامو خلکو پولیس په یو بل ته مخامخ شي ډزې به کوي په یو بل باندې نو مخکې د دې چې کومه سانحه رامخې ته شي پکار دا چې صوبایي حکومت په دې حواله باندې خپل سټانس کلیر کړي چې هغه بیا دا ووایي چې بھائی یا خو ډبل گیم کوي ډبل گیم دا دی چې هغې ته ووایي چې بس موږ ته ستاسو د عدالت او ستاسو د ډیمانډز او ستاسو دغه ملګري یو او بل طرف ته بیا خبره دا ده چې په هغې باندې راځي او پولیس پې اټیک کوي نو بیا خو د خیبر پښتونخوا حکومت ته یا دا خبره واضحه کړي چې بھائی موږ نه یو موږ ته نه یو خبر دا پولیس پته نه لري چا په کنټرول کې دی نو یا دې خپله بېوسي ظاهره کړي او یا دې بیا ووایي چې دا موږ ډبل گیم کوو ځکه چې دا خو په ښکاره باندې ډبل گیم په نظر راځي نور هم چې څو د دغې جرګې حوالې سره یا د دغې عدالت حوالې سره اپډیټس وي نو زموږ
افیشل چې کوم یوټیوب اکاونټ ته لروبر افیشل هغه سره فالو کوئ هغه باندې کته شي